هغه دا خبره وکړه چې هغه کور او ریحان دې کومه د حج عمره خبره کوله هغه هم کیږي او موږ به چې ولې ماته طالب نو کوي کو به ساتونو دي ما صدور نه یو چې صدور ورنه سپیشل کوي شو په کومه تنخواه له ام ان ام پی اس شه د خدا سي نیم لاک ډالر تنخواه ده هغه ستاسو کې برابرۍ کې او پس پځه کې نه او هغه لپاره خپل خاندان خپل وخت دی. السلام علیکم ملګرو، دلته قصه بیا ورانه شوه. د پی ټی آی کم سینیر کسان چې دي هغه وایي چې موږ د ریحان زیب خان رور له ټیکټ نه ورکو. د کم ګلظفر یا د نور کم کسان چې دي وایي موږ ټیکټ دیو له ورکو. او د باجوړ کم ولس کم عوام چې دي هغه وایي چې آیا په کار دي چې مبارک زیب کم چې د ریحان زیب خان رور دی هغه دی ودرې موږ به هغه سپورټ کوو، هغې له به ووټ ورکو. نو بله ورځ چې کم دی د وزیر اعلی او د ریحان زیب خان کم رونه چې دي دا هو یو ملاقات هم شوی دی او په ملاقات کې دا ویلي دي آیا کمی عمرې او څه چې وو هغې منظور کړي دي ورله، او دا یې ورته ویلي دي د ریحان زیب رور ته چې ته په قلاره کښېنه موږ به تا په څه نوکر کو او ستا به 2-3 لاک روپۍ تنخواه به دي وي او ته د دې سیټ نه هغه سایډ ته شه. خو د ریحان زیب رور مبارک زیب ورته ویلي دي چې نه دا د باجوړ کم ولس چې دی هغه را پاسېدلي او هغه دا غواړي چې آیا ته د ریحان زیب په ځای باندې ودرېږي او موږ تا سپورټ کوو او تا کامیاب کوو. خو د باجوړ کم خلک چې دی هغه خو مبارک زیب سره دي. خو د پی ټی آی کم سینیر کسان چې دي هغه غواړي چې ګلظفر له سیټ ورکړلی شي او هغه راشي. نو دغه کومه یوه لانجه چې ده کومه یوه غیمه چې کم ده په سوشل میډیا باندې هغه شروع شوې ده. الله تعالی دې هغه وکړي په کم کې چې زمونږ او د ټولو خیر وي، ځکه ریحان زیب چې دی هغه په دې حالاتو کې یعنی د سیاست د وجې چې کم دی هغه لاړو شهید تلی شو. د هغې کم رور چې دی خلکو اوس را پاسولی دی او وایي چې آیا دا دې ووټونو ته ودرېږي. نو ستاسو څو خوښ دي؟ آیا ریحان زیب رور ته ټیکټ میلاو شي او که نه؟ دا کم ګلظفر چې دی هغې ته ټیکټ میلاو شي نو په کمنټس کې هم ستاسو خپله رای ضرور راکئ. دغه ویډیو ستاسو سره هم شریک لا انشاءالله بله ویډیو کې به میلاویږو. الله حافظ.